چې کله د امام جمع شروع وي جمع کوي او په دې دوران کې د امام اودس مات شي نو بل قاری صاحب چې کله مخکې شي نو هغه به شروع د کم ځای نه کوي او بل دا چې سجده سهو به کوي او که نه به کوي. جواب دا دی وروره چې کله د امام اودس مات شي نو مونځ ختم شو. دا خو هغه صورت دی چې کله ښځې دا سوال بیا واورئ لږ په غور باندې چې اودس د جمعه د امام صاحب دی او د هغه اودس مات شو نو په دې کې لږ تفصیل بیانومه. دا سړی ځان لم که مونځ کوي او بالفرض امام هم دا مونځ کوي او په دې دوران کې اودس مات شي نو حدیث کې دا راغلی دی چې علما را دې قایل دي که دا لومبی ځل ایستلی دا مونځ اثر نه شروع کړي. دې ته استناف وایي بلکې جمهور علما را دې قایل دي. البته امام محمد رحمه الله په دې کتابونو کې او د فقه کتابونو کې دا دي چې دا بنا علی صلات هم کولی شي. بنا علی صلات دې ته ویل کېږي چې په کوم ځای کې مات شو دې لاړ شي اودس دې وکړي او بیا دې اودس جوړ کړي په کوم ځای چې مونځ پاتې شو دغه ځای نه دې مخکې شروع کړي. لهذا په دې صورت کې کله چې امام داسې قسمه صورتحال ورته راشي او بل امام مخکې شي نو د هغه ځای نه به دا مونځ شروع کوي د کوم ځای نه چې هغه ودرولی دی. دغه طریقه به مونځ پوره کړي او په ده باندې نور څه شی نه لازمیږي. ښځې یو سوال دی دام یو درد دی چې یاره مولانا صاحب د مونځ په باره کې یو وړوکې شانې لیکچر تاسو وکئ. نن سبا نوجوانان مونځ د خپل طبیعت مطابق کوي نه دي خبر چې الله تعالی په مونځ فرض کړی دی په مقرر وخت باندې فرض دی. څه ټایم پاسېدل پکار دی څه ټایم نه دي پاسېدل پکار. انشاءالله تعالی په دې به زما تاسو ژوند کې زما نه مطالبه کړله زه به کوشش وکړم سبا د جمعې چې زما کوم بیان دی دا به د مونځ په اهمیت باندې وکړم چې موږ سره اهمیت پیدا شي عام خلکو سم پیدا شي. خو خبره دا ده چې مونځ قضا کول په یو صورت کې نشته. زه تاسو ته اهمیت د دې نه ښکاره کومه چې نبی علیه السلام فرمایي که په ولاړه نشي کولی په ناسته دې وکړي په ناسته نشي کولی په ډډه دې وکړي په ډډه نشي کولی په اشاره دې وکړي. دا منځونه یعنې په هر وخت کې منځ دی. نبی علیه الصلاة والسلام چې مشکل به راتلو منځه ته وپاڅېدو او رسول الله فرمایي په منافق باندې مونځ کول ډېر ګران دي خاص کر د ساري مونځ او ماسپښین مونځ نه کوي نو وخته ناوخته پاڅېږي نور به راښتی او نبی علیه الصلاة والسلام دې ته منافقانو مونځ ویلی دی. په دې بنیاد باندې نبی علیه السلام فرمایي د مؤمن او د کافر په منځ کې فرق دا په مونځ باندې کېږي. د دومره اهم عبادت دی چې د کافر مسلمان فرق په دې باندې کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته هم دومره سختي نه ده کړې په یو عمل باندې څومره چې په مونځ باندې کړې ده. جومات ته راغی په مانځه کې ګڼه کمه وه رسول الله وی زما شوق دا چې بل څوک ځان په ځای مخکې کمه او چې کوم خلک منظره نه دي راغلي چې زه د هغوی کورونه وسېځم. دومره اهمه مسله ده. په دې وجه باندې نوجوانانو مونځونه په ټایم باندې کوي. د قیامت پر ورځ د مونځ باره کې به تپوس کېږي. حدیث کې راځي چې قیامت کې به یو تپوس د حقوق الله او بل د حقوق العباد. په حقوق العباد کې به لومبی تپوس د وینې کېږي د چا وینه دې تویې کړل ده که نه ده او په حقوق الله کې د عباداتو کې لومبی تپوس د مونځ به کېږي چې تا مونځ کړی دی که نه دی کړی په وخت دی کړی دی په څه ټایم دی کړی دی. دا ډېر ضروري خبره ده. لهذا د دې خیال ساتل پکار دي.